دا حرم دی او دا د ابو جهل ټټۍ دی په کوم ځای چې د ابو جهل کور چې د الله د دین مخالفت یې کړی او د دین د داعی مخالفت یې کړی د محمد رسول الله مخالفت یې کړی 1400 کاله بعد د هغه ځای چې دی هغه کې خلک میتیازې کوي او هغې باندې ټټۍ جوړې شوي دي لیټرینونه جوړ شوي دي دا وګوره دغه ته لیکلي دي بیت الخلا دا بورډ باندې لیک دي بیت الخلا دې ټولو ځایونو کې دا ابو جهل ټټۍ دی ته وایي زمونږ پښتانه دې کې د زنانهو ځای هم شته او د نارینهو ځای هم شته دی او کوم چې د محمد رسول الله کورو چې هغه د الله د دین داعی و دی غر ته جبل خندمه وایي دا جبل خندمه دی دا مخامخ غر او د محمد رسول الله کور دغه دی چې هغه د الله د دین داعی و نو هغې کې وسم کتابونه پراته دي مکتبه مکة المکرمه د پاسې په بورډ باندې لیکلي دي او هغې ته مخامخه دغه ته جبل ابا قبیس وی دغه هغه غر دی په کم غر باندې چې ابراهیم خلیل الله ودرېدلی و او خلکو ته اعلان کړی او د حج دپاره واذن فی الناس بالحج هغه اعلان د دغه ځینه شوی او لاندې دلته بیت الله دی د دې ځینه ښکاري نه نو بیت الله چې کله جوړ کو بیا دې غره ته وخته او د دې غره نه څلور طرف ته اعلانات وکړه او الله رب العزت د نن ورځې پورې مخلوقات د دنیا راځي او د الله د کور زیارت کوي حج کوي او دا محمد رسول الله د پیدایش ځای په دې ځای کې هغه پیدا شوی دا د هغې کور دی